حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. نو بریلیان فاسد دسیانو او دیوبندیانو دوی ته پته ولګېده چې دا شعر ټول د بریلیان وو او هغوی ته پاتې شو. دوی هم ځان له پیران جوړ کړه، حلقې جوړې کړې او چې بجلي بند کړي او کله په پوزه باندې د پخواني ډیټیس په شان پرش 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 پخواني ډیټیس په تاسو په لیدلو دا وایي پرش کوه دا چې جلدیان کار وایي دا ذکر کوي ولې محل د خبرو هو خوله د تلفظ خو په خوله باندې کېږي. کلام ما یتکلم به ته وایي، کلام ما یتبشر به ته خو نه وایي. داسې خوله په کار کې دا نه وایي چې الکلام ما یتکلم به الکلمة لفظ وزیان معنی مفردا مفرد مفرد مو بس پورې دا نه وایي دا خو ما یتبشر به خو پکې نشته. دا څنګه د الله نوم ته په پوزه اخلي چرته هغوی ته د پوزه کې اواز کړی چې ته د الله نوم په پوزه باندې دا پرشار به اخلي چې دا څه چل کوي وایي دا پاسیان پاس کوي. پاسیان پاس دا مقصد دی چې دا ډیټیس چې ځانه جوړ کړی خو دې زوري دي خراب کړه خپل. کله مې حلقه جوړه کړې ده چې زه به وایم چې تاسو راسره وایه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله په ځای الا الله چې دلته راوړه. بل پیغمبر داسې حلقه چېرته جوړه کړې ټول او چلن دی دا. څوک دې دا ثابت کړي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه جمع کړي، حلقه جوړه کړې ده، بلبونه د رڼا یې بنده کړې ده او سرونه یې ښکته کړي دي او ټول په جمع باندې لګیا دي په یک وخت یو ذکر کوي او بیا بدلوي. لا اله الا الله چې څه ځای پورې وي الله 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 بدل وي چې راوړي بیا بل ګیر ولوري سپیشل ټاپ سبحان الله سبحان والله که پیغمبر دا کار کړی والله که پیغمبر دا کار کړی او دا ستاسو غټې غټې مدرسې د لویو پیران دي ورسوي ورته څوک دې د قرآن او د حدیث نه دې طریقې سره ذکر ثابت ذکر بلو اذکر الله ذکرا کثیرا ذکر نه څوک انکار نشي کولی خو دا خاص هیئت خاصه حلقه خاص طریقه چې پیغمبر نه کړي دا عبادت نه دی. علي رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیدو په عیدګاه کې د اختر په ورځ اشراق کو. هغه منع کوي مه کوه. هغه ورته وویل الله پاک به ماله په مانځه سزا راکوي. نو علي رضی الله تعالی عنه الله پاک به تاله په خلاف د پیغمبر سزا راکوي چې پیغمبر دا مونځ نه دی کړی دلته او ته په عیدګاه کې د اشراق او نفل کې. نو ټیک ده چې لا اله الا الله باندې تاله ثواب نه درکوي عذاب نه درکوي تاله عذاب درکوي په مخالفت د پیغمبر چې پیغمبر نه خلاف یو طریقه یې دا ایجاد کړې ده بیا وایي دا تعلیمن چې راټینګ دی که نه وایي دا تعلیمن جهر وایي کتابونه لیکلي. نو عجیبه خبره دا ده چې ځان ته مفتیان هم وایي داسې بل شیان باندې پټکې هم تړلې یو زموږ د بدماشۍ ده پټکې داسې بل شیان باندې پټکې تړلې ورته تا له اوسه پورې کلمه نه درځي چې دا تعلیمن دي. تعلیمن خو دې ته وایي تاله نه درځي چې که نه درځي راشي زه به درته وښیم. تعلیمن ذکر من منو جهر هغه دا چې وړوکی دغه ودرېږي نور واړه ناست دي وایي اوله کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دویمه کلمه شهادت دې ته تعلیمن وایي. تعلیمن دې ته وایي. تعلیمن ابن ماجه کې حدیث دی نبي علیه السلام په منبر مونځ ته ودرېدل ورته په منبر ودرېږي وایي دا تعلیمن دي. تعلیمن کې خدا شرط دی چې کله تعلیم پوره شو بیا به بس کې نو ستا خو 50 کالو شو تا خو بس نه کړه څنګه تعلیمن کلمه ده دا ستا مریدان دي که مریدان دي دا خو مریدان ماته نه ښکاري یو مرید یو مرید یو مریدان پرسه کې نو دا د پیر صاحب مریدان دي دوسه پورې دوی له کلمه نه ورځي دا حالات دي د الله رحمت به څنګه راشي